السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت چمې به مو په تن باندې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکو فرمایي تاسو بریتونه کښنی کوئ او ژیړې غټې کوئ بل ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکو فرمایي تاسو د مجوسیانو او د یهودیانو سره مخالفت وکړئ خپل بریتونه کښنی کوئ او ژیړې غټې نن که چیرې څوک ژیړه خوري په دغه ژیړه خریولو سره دغه انسان کافر کیږي او که نه که چیرې په دغه ژیړه خریولو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت اعتراف نه یې د سنت توهین نه یې و دین ته توهین نه رسوي په دغه باندې به انسان نه کافر کیږي ها ګناه ده معصیت دی په دغه سره دی ګناهګاره ګرځي لیکن کافر نه کیږي که چیرې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک د سنت اعتراف کوي د سنت توهین کوي دین ته توهین کوي په دغه صورت باندې بیا انسان کافر کیږي بعض علما کرام خدا هم لیکلي دي که چیرې یو سړی په انداره کې وګوري په شیشه کې وګوري ور د خپل مخ باندې لاس ساتي کې چې اوس څنګه ښه خوند وکړي وای دا د الله تعالی پر تخلیق باندې اعتراض کوي چې ګوره الهي تا دا کومه ژیره را کړې او پر دا مخ باندې دا زما سره خوند نه کوي یعنی دغه ژیره تا پر مخ را کړې ده دا دې ښه نه دي کړي بلکې زما مخ چې د دا ویښتانو څه صفا وای دغه رقم سم ده اوس یې ښه خوند وکړي وای په دغه سره سړی کافر کېږي او کفر ته ومځي کېږي کفر ته وځي یعنی که چیرې د چا سپکاوی مقصد نه وي توهین مقصد نه وي په دغه باندې به انسان نه کافر کیږي نو باید د ژیړ خورونکي د ژیړې د خریلو نه اجتناب او پرهیز وکړي ای مسلمانه که چیرې کافر نه یې فاسق درته ویل کېږي ګناهګاره درته ویل کېږي ژیړه سنت او پرېښول یې واجب دي او خریونکی او د سنت پرېښوونکی دا ګناه کبیره ده یعنی واجب تا ترک له ګناه کبیره باندې اخته شوی که چیرې په لمانځه باندې ولاړې په ګناه کبیره باندې اخته نو دغه لمونځ د الله تعالی په دربار کې څنګه صحیح شي روژه دې نیولې ده خو لیکن ګناه کبیره کوي د روژه وای د الله تعالی په دربار کې څنګه قبلېږي الله تعالی به ته څنګه د ځانه راضي کوي د الله تعالی په کور کې ناس ذکر کوي په ګناه کبیره باندې اخته د الله تعالی په کور کې ناس د قران کریم تلاوت کوي لیکن په ګناه کبیره باندې اخته لیکن پر دغه سړي باندې به د الله تعالی نعلت وريږي که تلاوت کوي که ذکر کوي که لمونځ کوي روژې نیسي ځکه ګناه کبیره همیشه تو پر ګناه کبیره کول دای کفر ته مبزي کیږي او پر صغیره باندې همیشه توب کول دای ګناه کبیره جوړ دی نه جوړیږي او ګناه حلاله ګڼل په دې سره انسان کافر کیږي که چیرې یو سړی ګناه حلاله وبري یعنی ژیړه د حلاله وګڼي خریانګي په دې سره انسان کفر ته مبزي کیږي کافر کیږي ځکه دا مسله په فتاوی هندیه جلد دریم صفحه 223 کې ذکر کړی دغه رقم له علی کاری رحمت الله علیه په شرح د فقه اکبر کې په 150 نمبر صفحه کې ذکر کړی دی که چیرې سړی یو ګناه د صغیره ده یا کبیره ده یعنی لو ګناه ده که کشنی ګناه ده چې ته حلاله وګڼې الله تعالی ناجیز ګڼلې ده الله تعالی حرام ګڼلې ده او ته هغه ناروا شي هغه حرام شي هغه که کشنی ګناه که غټه ګناه ته حلاله وګڼل په دغه سره انسان کافر شو په دغه سره انسان د ایمان وځي ای مسلمانانو ته وګورئ دا ژیړه خوري څومره بدترینه ګناه انسان د الله تعالی نو څومره لري کیږي
نو موږ د الله تعالی بندگان، الله تعالی مؤمنان مسلمانان پیدا کړي یو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک امتیان پیدا کړي یو، به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نقش قدم باندې ولاړ. د قیامت په ورځ باندې چې کله د الله رسول ته مخامخ شي، څنګه به وایي چې زه ستا امتی یم؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي ته څنګه زما امتی یې، زما په نقش قدم باندې نه یې تللی، او زما پر مخ باندې مبارکه ژره ده، او ستا پر مخ باندې د شیطان اثرات دي. یعنې تا د یهودو او نصارا مشابهت کوي په ژیرو خریلو کې، د هغه مشابهت اختیار کړی دی. ته څنګه زما د امتی دعوه کوي؟ ته څنګه وایې چې زه ستا امتی؟ بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته موږ کوم جواب